الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله نرسيگي الله تا لهمها وخي د دې قربانه ولا دماؤها ونويني ولكن لیکن يناله التقوى منكم ستاسنيتون وترسي كذلك سخرها لكم دا الله پاک تابع کړی دي تاسو د پاره لتكبروا الله على ما هداكم چې د الله بڑای بیان کې د الله شان او د الله اوچتوالی بیان کې په هغه طریقه چې الله رته خولي دي وبشر المحسنين او زیری ورکنی کوکارو تا ان الله بشک الله يدافع عن الذين امنوا دفاع کوي د مؤمنانو ان الله بشک الله لا يحب نخخي كل خوان كفور ار یو خیانتګر او ناشکرا اوزن للذين حضور اجازت ملو شو هغه کسانو ته یقاتلون چې قتل کېدبا بانهم ظلموا بدی وجبان چې بدی زیاتی شوی او د جهاد وان الله بشک الله على نصرهم لقدير د دې په امداد باندې قدرت لري الذين دی هغه کسان دي اخرجوا من ديارهم بغیر حق چې وستلی شو د خپل کورونو نه پناه حق الا ان يقولوا صرف دا ګناه کړي وا چې ربنا الله زمونږ رب یو الله دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كألا مدافعت نکولی دفع کولنا پس پاکولنا بعض خلق په بعض نورو یعنی کافران په مسلمانانو لهدمت روان شوی بوي نړیدلی بوي را پریوتی بوي صوامعو اغا خلوت خانی د راهبانو وبيع اغا گرجی د عیسایانو وصلوات اغا کنیسی د یهودیانو ومساجد او جمعتون د مسلمانانو یذکر فیها اسم الله کثیرا چې د الله ډیر ډیر نمونه پکې اغستی شي ولا ينصرن الله من ينصره الله مدد کوي د هغه چا ولا ينصرن الله پاک مدد کوي د هغه چا من ينصره څوک چې د الله د دین مدد کوي ان الله بشک الله لقوي عزيز ډیر محکم دی مضبوط دی او ډیر زورور دی الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسان ذهن ته دا خبره د کوزیدو ده چې د دین اسلام کې چې څه عقاید دي څه اصول دي او څه دستور دی دا مفروضی نه دي مفروضه ویلی شي مثال ته فرضی سیستم مفروضه وي الله وی دا یو مستقل عبادت دی لکه څنګه چې دا قربانی ده چې الله پاک وی دا قربانی ما ته دومره زیاته رانږدې ده لیکن رانږدې پس ده د انسان د غنیت په وجه باندې حالانکه لن ینال الله لهمها دا ویني الله ته نه رسی د الله ذات د دینه مبرر دی الله ته دې ضرورت نشته ولا دا غوخي وطن رسی ولا د ماوهانه وته ویني رسی یعنی الله پاک د دې غوخي او ویني دا استعمالي نه الله پاک د ضرورت شته او نه الله سره داسې مخلوق دی الته کې چې هغه د دې مخلوق د دې سيزونو پته مې بلکې ولکن يناله التقوى منكم الله تاسو زړونو ته ګوري تاسو پرهیزګارۍ ته ګوري تقوا څه ته وایي پرهیزګارۍ ته وایي الله تاسو نیت ته ګوري تاسو دا په کوم نیت باندې کړی دا نو زمونږ دین اسلام هغه د انسان نیت ته ګوري په دې وجه باندې په هغه کې غټ نری وته کچري هغه کثرت ته کته بیا ډېره زیاته ګرانه و ځکه صحابه د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام نه ورځ تاسو کو چې حضور دا چې کوم مالدار صحابه دي نو دی خرچیو کی صدقیو کی خیراتونو کی قسم طریقو باندې چې تاسو سوې دي فورا هغه عمل وکړي دی خو زمونږ ډېر مخکې لاړو موږ له خو الله دا فراخي را کړې نه را په موږ امتحان دی نو موږ به څنګه دي ته رسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کلمات وښول تاسو تسبیح کوئ د الله او کلمات هم آسان تاسو چې کوم دینو الله اکبر وایي تاسو سبحان الله وایي تاسو الحمدلله وایي الله پاک به د دې د ثوابونو پر تاسو له ثواب درکړي ځکه چې الله سره خزاني دي
منګه خو خزاني جوړو او الله سره خزاني دي الله با خزاني لوټاوي ورکي نو چې چا سره خزاني دا غسر لوي چې څوک جوړي نه هغه وي زی جمع کوي نه هغه بیا شماریم چیرې دا دوره پکې کم شوي او چې چا سره یي هغه شمارل نه کوي نو هغه صحابه هم هغه عمل شروع کو عملدار صحابه نه صحابه بیا رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور هغه خو زمونږ ډیر زیات مخکې بدی شو چې مونږ خو د دې د پاکستان د کلمات واغسته چې مونږ د دې دغه مالی پوزیشن راټینګ کو نه هغه خو څنګه مالی امداد هم کوي او ورسره چې کوم دینو تسبیحات او روحاني عمل هم کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د مسکیش د الله پاک په در کې خرچه هغه په کثرت نه ده په نیت ده تاسو که د یو بل نه مخکې کېږئ په نیتونو به مخکې کېږئ یو سړی دی هغه خرچه کوي خو هغه د څه دپاره کوي هغه وایي یاره دا قرباني علمه دا بچي به مې د خلکو ته خفه کېږي زما دا بچي به د تره د زامنو ته خفه کېږي او د ماما د زامنو ته به خفه کېږي او بل دا خلک به وایي دې دوره دله د قرباني قدرې نشي کولی بس خلکو ورته ووایي دی نر دی بچي یې خفه نه شو تره ته او ماما ته آخرت له یې څه پرې نه ښودو بس د په دنیا کې دغه مقاصدو دغه نیتو چې باید د دنیا د خلکو سره برابر شم بس برابر شم بس غوښې وخوړې ځان یې موړ کو آخرت له هیڅ هم پاتې نه شو او بل سړی دی هغه وایي یاره دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین کې د ټولو نه لویه فریضه ده الله یې ډېر صفت کړی دی او هغه په دې خبرې پسې لا نړو چې کومه خبره هغه د غیر دینو خلکو ده چې هغوی په مونږ کې هغه وخت کې دا افواګانې ګډې دي ګوره دا مسلمانان چې دي دومره قتل عام کوي د دې څاروو دا دومره ډېرې وینې تویوي دا خو ظلم دی دا خو زیاتې دی په یو ځای دومره څاروي لګي دا خو اسراف دی دی وایي زموږ په دین کې اسراف نشته دا خو اسراف دی د دې په ځای باندې د غریبانانو له دا ایسې ورکړي د غریبانانو په کار روان شي او چې کله په مسلمانانو شروع کړي د مسلمانانو وینې تویي لکه فلسطین کې چې تویي هغه بیا اسراف نه دی هغه ظلم نه دی چې الله وایي د دې وینې مه تویوه الله وایي د زناورو وینه توی کا د انسان وینه مه تویوه نو د انسان هغه وینه بې قیمته ده ولې هغه د هغوی په حق کې ده هغوی مسلمان ته نقصان رسي د مسلمان نسل کشي کوي نو د مسلمان وینه تویول هغه حلاله شوه او د څاروو وینه تویول حرامه شو نو زمونږ هم هغه بېدینه مسلمانان چې د هغوی د دین سره ټچ نه صرف په دې خوشحالېږي چې زه مسلمان یم هغوی دې ریشه وایي که نه دا خو پخوانی خلک پوهېده نه چې هغوی وي دوره قربانۍ وکړي دوره قربانۍ وکړي دا د دنیا د غریبانان به څه کوي الله پاک وایي په غریبانانو ته پړې که زما مخلوق دی زه پرې پړې ته یو سړی مالدارول شي مالدارول ستا کار دی ته ورسره مدد کولی شي د خپل وس مناسب باقي د هغه فقر ختمول دا زما کار دی نو الله پاک دلته کې دا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي الله ستاسو نیتونو ته ګوري الله دې ته نه ګوري بای دې مالدار دی دې خرچه هم کوي او دې ورسره روحاني عمل هم کوي د ده درجه ډېره اوچته شوه نه الله ستاسو نیت ته ګوري بای دا غریب په کوم نیت د نیت څومره صفا دی د مالدار نیت څومره صفا دی نو په نیتونو باندې ټول دار و مدار د نیتونو دی الله پاک دلته خبره واضحه کړه ولکن یناله التقوا منکم الله ستاسو پرهیزګارۍ ته ګوري چې په دې کې د غریبانو دپاره یو ښکاره حوصله افزایي ده او همت افزایي ده کذلک سخرها لکم په دې وجه الله پاک دا مضبوط څیزونه ستاسو دپاره تابع کړي دي یو سنډه به د به پنځه شپږ قسم رامنې نه کړي او په یو جلب دې رامنې کړي یو اوښ به چې کوم دی نو هغه ته راونه غورځولی شي په یو جلب دې رامنې کړي ماشومې چې کوم دی نو مخکې رواني هغه ورته غږ نه شي کولی حالانکې موږ تاسو اورو چې د اوښ دشمني وایي سمه د اوښ پتنې ده او هغه دې راوغورځوي او هغه څه نه وي الله وایي دا ما مسخر کړي دي ستاسو دپاره زما شکر ادا کوې په دې باندې زما قول منو عن ومنې لتکبروا الله علی ما هداکم الله پاک یاد کوي په هغه طریقه چې الله خورې ده الله وایي زه هر یو عبادت قبلوم خو چې څنګه ما ویلي دي هغه شانتې ګورې قبلوم ته د پنځو په ځای باندې شپږ لمونځونه وکړه نه قبلوم ته لویږې ته څه وایي چې زه ډېر کولی شم ته خو بندې ته ماسپښین د لسو په ځای باندې 12 وکړه الله وایي دا دورې چا په حکم وکړو الله وی زما حکم مانه بنده وی دیتا بنده وی غلام تا چې مالک څه وی هغه به منې الله وی بل ما چې د لسه در کړي دي څه مې در باندې لازم کړي دي نو زه د موجد یم زه د کریټر یم ما ته چې کوم دی نو ما زه د خالق ما پیدا کړی ما ته پته راځي ته څومره
بس دا وکا ته سیوا سره نشي کولی. وبشر المحسنین زیر ورکه نیکوکارو ته چې کوم نیکان خلق دی. ان الله یدافع عن الذین آمنوا الله پاک مدافعت کوي، الله پاک بچو کوي د مسلمانانو دپاره د هغه کسانو چې کافران دي، الله یې بچ کوي. الله پاک دیل ترقی ورکوي، عزت ورکوي. ان الله لا يحب كل خوان کفور الله خیانتګر او ناشکر نه خوښوي. خیانت سره د الله په دین کې د ځان نه خبرې کول او ناشکر څوک دی چې د الله پاک د انعاماتو په ځای باندې د بل چا شکریا ادا کوي. الله وی اذن للذین حضور اجازت ملو شو، حکم ملو شو، فیصله وشو د پاره د هغه کسانو یقاتلون چې قتل کېده به د الله پاک په لار کې بانهم ظلموا چې به دي ظلم کېږي، دي اوس خپل مدافعت کوي، دي مقابله کوي. وان الله على نصرهم لقدیر الله ردی په امداد باندې قدرت لري. الذين دا کم کسان دي؟ دا هغه کسان دي اخرجوا من دیارهم بغیر حق چې ویستلی شوي وو د خپل کورونو نه په ناحقه باندې، الا ان یقولوا صرف ګناه یې دا و صرف په دې وینا باندې چې ربنا الله رب زمونږ الله دی. دا هغه آیات دی چې په دې کې د مفسرینو هغه دوه رایې دي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وی چې دا د جهاد په باره کې لومبنی آیات دی، او مونږ خدا ویلو چې سوره حج هغه سوره ده چې په دې کې بعضې آیاتونه مکی دي او بعضې هغه چې کوم دی نو مدني دي. نو هغه وی دا لومبنی آیات دی چې دا نازل شوی دی د جهاد په باره کې چې الله پاک وی بس تاسو ته اجازت ملو شو خپله مدافعت کوئ، ځکه چې په مکه کې الله پاک وی تاسو صرف تسبیحات وایئ او که دي تاسو سره زیاتې کوي تاسو الله یادوئ، ځکه چې تاسو لا برابر نه یې، تاسو سره هتیار نشته، تاسو د جنگ دپاره تیار نه یې. نو ته هغه وخت کې الله پاک حکم هغه د تسبیحاتو ورکړی د جهاد نه ورکړی، او دلته الله وی مدافعاتو کې ودرېږئ وته. او ربیعه بن انس رضی الله تعالی عنه وی چې نه دا دویم حکم دی. لومبنی آیات هغه چې سورې بقره کې راغلی و چې الله وی تاسو د دې مقابلې ته ودرېږئ، او دا دویم راغلی دی. خو حضرت ابوبکر جساس په احکام القرآن کې ډېر ښکلی تطبیق کړی دی. هغه وی په دفاع کې هغه لومبنی دی او په مطلق جهاد کې دا لومبنی دی. الله پاک وی چې که حمله در باندې وکړه نو مقابله یې کوئ، او دې کې الله وی حمله به وکړي مخکې شی به چې دې سر اوچت نه کي. نو په مطلق جهاد کې دا لومبنی آیات دی، او په دفاع کولو کې هغه لومبنی آیات دی. الله پاک وی پیغمبر علیه السلام لکه څنګه چې تاسو د کورونو نه ویستې وې اوس یې مقابله وکړئ ویې باسئ، او دا د الله طریقه ده چې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض که الله بعضې خلک په بعضې نورو نه منې کولی، د دې مسلمان په ذریعه دا کافر نه منې کولی، دا جهاد نه وي. لهدمت صوامع نړېدلې به وي خلوت خانې د راهبانو، د عیسایانو د هغه راهبانو خلوت خانې به دي نه وي پرېښې، ځکه چې ای به رهبانیت کو ځان له به چې کومې د دنیا نه جدا شو واده کېدل به نه کو، صرف د الله عبادت به کو. الله وی دې کافرانو به نه وي پرېښې. وبیع بیع ګرجې ته وي، د عیسایانو ګرجې یعنی د عوامو هغه خو د راهبانو د مشرانو خلوت خانې وي لکه څنګه چې د پیرانو وي، او دا بیع چې کوم دی دا د عامو خلکو عبادت خانې دي چې ګرجې وي. وصلوات او عبادت خانې یعنی کنیسې د یهودیانو، ومساجد او جماعتونه د مسلمانانو، دا به د کافر په مخ د دنیا باندې نه وي پرېښې. او الله پاک وایي دا جماعتونه مدرسې او د الله ذکر دا د ځمکې میخونه دي، دا ځمکه په دې باندې ټینګه ده چې تر څو پورې جومات شته، مدرسه شته او د الله ذکر شته، نو دا ځمکه هېڅ هم نه کېږي، قیامت نه راځي. ولې میخونه پې کلک دي، خو چې کله دا په ختمېدو شي دا میخونه به څه شي، ځمکه به ختم شي، قیامت به راشي. الله پاک وایي یذکر فیها اسم الله کثیرا، ځکه چې په دې عبادت خانو کې، په دې جوماتونو کې، په دې مدرسو کې، په دې کې د الله ذکر ډېر زیات کېږي. ولینصرن الله من ینصره، دا لام چې کوم دی د عربی د ګریمر په لحاظ سره دا په یو خبره باندې د زور ورکولو دپاره راځي. مونږ وایي خامخا، دا د خامخا دپاره راځي، او دا شد چې دی دا هم د خامخا دپاره راځي. نو دې ته چې تاسو وګورئ نو لاول له فلام داخل دی لینصرن، او په دې نون باندې چې کوم دی نو هغه شد دی، لاول نه پلام داخل دی نو چې کوم دی نو هغه د خامخا دپاره راغی، او د نون کې بیا خامخا راغی.
یعنی الله پاک وی ولا ینصرن الله من ینصر، الله بخامخا امداد کوي د هغه چا چې د الله د دین امداد کوي. الله به بربند نه پریدي، الله به بې عزته کوي نه. الله پاک به د هغه شکست نه په نصیب کوي. الله پاک به دنیایي لحاظ سره د هغه درجې نه غورځوي. اب همیشه د پاره څوک چې د الله د دین لپاره جهاد کوي، کاغه بالیدی په لاسونو وي، کاغه باللسانی په ژبه باندې، او کاغه بالسیف په توره باندې، هر یو طریقه باندې چې دی جهاد کوي د دین لپاره لګیا دی، الله به د درجې اوچتوي. دا د الله وعده ده. ان الله بشک الله چې لقوی عزیز، ډیر محکم دی، خپل وعده پوره کوونکی دی، عزیز او ډیر زورور دی چې سم غواړي نو هغه کولی شي. خو صرف بندیانو ته دا کار امتحانن دا پریخه دی چې بندگان په خپل درجې اوچتیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله تندرسیږي دا غوښې ستاسو نه ویني، ولکن يناله التقوى منکم، بلکې الله ګوري ستاسو نیتونو ته. کذلک سخرها لكم، الله پاک دا مسخر کړي دي ستاسو لپاره، لتکبر الله على ما هداكم، چې تاسو الله بڑای بیان کې څنګه چې الله خوري دا. وبشر المحسنین، زیر ورکې نیکوکارو ته. ان الله بشک الله پاک یدافع عن الذين امنوا، بچو کې د هغه کسانو چې مؤمنان دي د کافرونو. ان الله بشک الله لا يحب نخخي كل خوان کفور، ار خیانتګر او ناشکرا. اذن للذین یقاتلون، حکم ملو شد جهاد هغه کسانو ته چې قتل کېدل به بانهم ظلموا، په دې وجه چې دې سره ظلم کېدو. و ان الله بشک الله علی نصرهم لقدیر، د دې په مدد باندې قدرت لري. الذين اخرجوا من ديارهم، دا هغه خلکو چې ویستل شوي د کورونو نه بغیر حق پناه حق الا مگر صرف په دې خبره ان یقولوا چې دی به ربنا الله، زمونږ رب یو الله دی. ولولا دفع الله الناس، ک الله نه د پکولې خلق لره بعضهم ببعض، بعضې په بعضې نورو کافر لره په مسلمان. لحدمت صوامع، نړېدلې به وي خلوت خانې د راهبانو، و بیع عبادت خانې یعنی ګرجې د عیسایانو، و صلوات کنیسې د یهودیانو، و مساجد جماعتونه د مسلمانانو. یذکر فیها اسم الله کثیرا، چې په دې ځایونو کې د الله ډېر ډېر نوم یادېږي. ولا ینصرن الله من ینصره، الله به خامخا مدد کوي د هغه چا چې د الله د دین مدد کوي. ان الله بشک الله لقوی عزیز، ډېر محکم دی او ډېر زورور.